الرحیم. زما محترم مسلمانانو ورونو، دغه میاشت د مسلمانانو د اعمالو تربیت ولا میاشت دی. یو سړی څه په خپل ځان باندې سوچ وکړي چې زما په زندګي کې د رمضان نه مخکې 11 میاشتو کې کومه غلطي دی او کوم ځای کې د غلطي موجوده دی. هر انسان په دې باندې خبر دی چې د ما په زندګي کې نیکیانې څومره دي، ګناهونه څومره دي، کوم ځای کې زه ښه عمل کوم، کوم ځای کې زه کمزوری یم، مانه ښه عمل نه کېږي، ګناه رانه سرزد کېږي. هر انسان په دې باندې خبر دی. هر انسان په دې باندې پوهېږي چې په دې 11 میاشتو کې ما کوم عادت ډېر وکړ چې هغه ښه دی او که بد دی. دا پته م ورته لګي چې د ما ژبه دا ښو الفاظو دپاره استعمال شوي دي که د خلکو غیبت مه کړه. دا پته م ورته لګي چې د ما د ژبه، د ما د خوله دا د خلکو سره جنګ جګړې دپاره، زیاړو زرلو دپاره استعمال شوي که د الله ذکر مو سره کړه. ما غوږونه څه اورېدو ټول 11 میاشتو، د ما اندامونو څه عمل کولو، ما ذاتي څه عادت دی، د ما مزاج څه دی، ما کې بخل او سخاوت شته که نشته. هر انسان په دې باندې خبر دی. بیا د دغو اعمالو سیده کولو دپاره دغه میاشت دا د تربیت دپاره الله جل جلاله دې امت ته ورکړې دی. دغه روژه دې دپاره نه دی چې روژه راشي هر سړی خوشحال وي چې بس دسترخوان ولګېده، هر قسم نعمتونه ورکې موجود دي، ماشاءالله روژه نه مخکې خو دا نه و، اوس شته دي. پړشمي ته پاره ته تراویح د وکړې، بس دا 3 اعمال روژه نه دی. روژې کې هر هغه عمل چې هغه موږ ته الله و الله رسول طرف نه میلاو شوی دی چې په هغه کې د بل انسان حق هم دی، چې هغه انسان حق خو مانه چې د نه خوړلی کېږي، چې هغه د روژې کې خو کم از کم پرېږدو. کوم ګناهونه مانه مخکې کېدو، موبایل و غلط استعمالول کم از کم روژې کې هغه پرېږدو. نو که چېرته سرسري هم داسې روژه تېره شوه چې هغه ته موږ نماز صرف دا ورکړه چې روژه دی، پړشمی دی ورکړي، روژه ماتې دی ورکړي و تراویح دی ورکړي. نو زما محترمو د روژې والا کوم هغه نور دی، برکتونه دي، دې نه بیا موږ تاسو ټول محروم یو. دغه تربیت داسې تربیت دی لکه مثلا ډېر کسان په دې ځای کې ناست دي، سرکاري ادارو سره تعلق ساتي، څوک پولیس کې دي، څوک ملیشې کې دي، څوک فوج کې دي. چې کله یو انسان په دغو ادارو کې برتي کېږي نو هغه ته بیا 1 میاشتې نه نسي 6 میاشتو پورې یو مهلت ورکړي چې هغه ته ویلی شي پروبیشن پیریډ، چې په هغه کې دغه انسان ازمایلی کېږي چې ته موږ سره وخت تېروی شي که نه، او پوهېږي چې تا سره تا څخه موږ طرف نه دا قانون دی، دا اصول دي، په دې باندې که تا عمل وکړه نو موږ ته قبول یې، که عمل د ونه کړې په دې 2 میاشتو کې ځان کې د عادتونه ونه چولو، بدل نه شوې، نو بیا ته عام زندګي تېروه موږ ته قبول یې. نو الله دغه بنده نه دغه توقع ساتي چې تا سره د 1 میاشت ټیم دی کار کوي. په دې میاشت کې کوم عادتونه که تا ځان کې پخه کو ښه عادتونه وو، نو روژې نه بعد به هم د هغو ښو عادتونو باندې زندګي تېرې، بیا ته الله ته قبول یې. که بیا نه تېرې د 1 میاشتې پروبیشن پیریډ کې فیل شوې، دا کوم امتحاني پیریډ ودې کې فیل شوې، نو بیا عامه زندګي تېروه. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي چې بدبخته د هغه انسان چې روژه ورباندې تېره شي او دې ته بیا بخشش ونه شي. بخشش کله نه کېږي چې کله موږ دې روژې کې ځان باندې د ښه اعمالو کوشش ونه کړو، ځان دې تربیت ته برابر نه کړو. زما محترمه د 2 شیانو زیات خیال وساتو دې روژې کې. یو الله سره دومره زړه ولګوو چې د تاسو په روح کې او دماغ کې الله نه علاوه د بل چا وجود نه وي، چې د روژې نه بعد بیا تا ذهن کې الله د تا په ذهن باندې سور وي چې غلط کار ونه کړي، الله ته کسي، غلط طرف ته لاړ نشي، الله ته کسي، غلط څه ونه کړي، الله ته کسي. مقصد دا چې تا په دماغ باندې الله دغه سور شي، اوسېږي تا په دماغ کې. دویم شی زما محترم هغه شی دی، هغه مرګ دی. مرګ دوره کثرت سره یادوو، دوره کثرت سره یادوو چې کله روژه تېره شي هم تا ته په هر حرکت کې تا مخ ته مرګ ولاړ. چې کله د انسان په زړه کې د مرګ ولا ویره وي، د انسان زندگی خاتمه هغه په مرګ سره کېږي، د ذهن کې دا پراته وي، زما محترمو هغه انسان نه بیا غلطي نشي کېدی. نو دغه میاشتې کې دغه 2 اعمالو باندې کوشش وکړو
وعده ځان سره وګوره یکه یا میاشتې دنیا دپاره د یوه نوکري دپاره موږ یوه میاشت درې میاشتې شپېږې میاشتې هغه تکلیفونه هم برداشت کوو څه هغه ځناوران هم نه برداشت کوي دې دپاره څه دا ویلما قبول کړي نو هغه ذات چې کوم د تا د قبلولو په انتظار کې ناست دی هغه ذات هغه تا ته جنت درکولو په انتظار کې دی نو هغه ذات دپاره ولې موږ یوه میاشت تکلیف نشو برداشت کوی نو وعده وکړو ټول ځان سره روزانه په بلوت باندې وعده کوو څه هغه بد کارونه چې کوم مو روژې نه مخکې کولو الله منې کړي وو غټ کې نشو منې کېدی نو الله دغه میاشت تا سره مو وعده دی چې دغه غلط کارونه به نه کوو نو انشاءالله الله به د دې روژې والا کامل اجرونه به موږ ته راکړي دوی مسلې دي پرون چا تپوس کړی دی یوه مسله دا دی چې په دې بازار کې او نورو ځایونو کې اکثر خلک د موټرسایکلو والا کاروبار کوي نو موټرسایکل کې مسله وي هغه د موټرسایکل پیپ نه پټرول خولې سره راوباسي نو تپوس یې وکړه چې آیا دې سره روژه ماتېږي که نه ماتېږي ګوره د روژې ماتېدلو دپاره شرط دا دی چې د خولې باندې الک ته یو شی ورسېږي او د پټرولو خولې سره وبستل بار بار وبستل دې کې بیا د انسان دینه نه بچ کېږي چې د پټرولو ذرات بیا الک ته ورسېږي خامخا رسېږي او پټرولو کې خوبي هم دا دی چې کله دا کلو پاتې شي یوه ځای نه بل ځای ته منتقل کېږي نو هغه نه هوا په ذریعې سره ذراتو په ذریعې سره پټرول مقدار هم کم شي نو لازمي خبره دی چې کوم مستري خولې سره پټرول ډیزل وباسي د هغه ځای که خامخا الک ته کوزېږي دې سره د دې روژه ماتېږي بهتره دا دی چې هغه دپاره د سرنج یو بل شي بندوبست وکړلی شي دویمه مسله چا تپوس وکړه چې یو سړی ګونګ دی هغه باندې روژه شته که نه یو سړی پیدایشي ګونګ دی هغه باندې هم روژه فرض دی ځکه چې روژې دپاره درې شرطونه دي اول شرط دا دی چې هغه به هوښیار وي دویم شرط دا دی چې هغه به بالغ وي او مسلمان به هم وي دا ګونګ چې کوم دی د مو تاسو نه زیات هوښیار دی اگر چې خبرې نشي کوی ځکه چې عقل تعلق دماغو سره دی د اندامونو سره نه دی نه غوږونو خولې سره دی نو داسې کس چې پیدایشي ګونګ وي هغه باندې هم روژه فرض دی داسې فرض دی لکه مو تاسو باندې فرض دی الله دې مو تاسو ټولو ته په دې خبره باندې عمل کولو توفیق